ذمي کافر پیژنئ. ذمي کافر دی ته وایي چې هغه د مسلمانانو په کلي کې اوسیږي او د هغوی په ملک کې او د خپل ځان د امن دپاره هغه ټیکس ورکوي. نو داسې یو ذمي د نبي علیه السلام په دور کې و. امام صالح دمشقي سبل الهدا والرشاد کې دا واقع ذکر کوي. نو هغه ذمي نه به نبي علیه السلام له ټیکس ورکو او په امن کې به اوسېده. یو پیره په دغه ذمي کافر پسې یو لیونی سپی ورپسې شوی دی. لیونی سپی چې هغه خپل مالک هم نه پیژني. هغه سپی ورپسې دی. دا ذمي کافر ته مخې ته روان دی او دا سپی ورپسې روان دی تر دې پورې چې مخې ته اوبه رالي. د ذمي کافر دا ګمان وکړو چې د اوبو ته ټوپ کړو د دې سپي نه به بچ شي. نو اوبو ته یې ټوپ کړو. چې کله په اوبو کې دا سر رابره که وی کتل نو هغه سپی ورته په وچه باندې ناست دی مخامخ چې د اوبو نه به راوځي که نه به راوځي. دی اوس حیرانه شو چې یا خو به په دې اوبو کې مري او یا خو د دغه سپی خړی او دی دې خوري. نو سوچ وکړو او د عقل نه لږ کار واغسته چې زه خو د نبي علیه صلات وسلام په حفاظت کې یم او د نبي علیه السلام په ذمهوارۍ کې یم. نو راشه دې سپي له د نبي علیه صلات وسلام وسیله ورکړه که نه. دې سپي ته ووایه چې زه خو ماله خو امن نبي علیه السلام راکړی دی. نو ته ولې ما چې نو زر ذهن ته دا خبره راله او هغه سپي ته ووایي چې یا کلبو ای سپیه انا فی ذمة رسول الله صلی الله علیه وسلم. ای سپیه ته خو ما خوړلو ته تیار ناسي خو واوره ګورې ما له امن نبي علیه السلام راکړی دی. نو هغه سپي چې کله د نبي علیه السلام دا خبره واورېده نو دې سپي ورته لاره خوشې کړه چې تا له د دواړو جهانو سردار رحمت للعالمین پناه درکړې ده نو تا ته د هر شي نه پناه ده. هغه لیونی سپی د هغه نه وګرځېده او هغه ذمي کافر یې داسې پرېښودو. نو ګوره د نبي علیه صلات وسلام معرفت دا په هر یو شیز کې شته. ځکه نبی علیه السلام فرمایي ما من شیء الا وهو یعرفه انی رسول الله. په ځمکه او په اسمانونو کې داسې څیز نشته دی سوا د ناشکره انسان او د پیري نه چې هغه ما پیژني نه. هر شی ما پیژني. ځکه نبی علیه السلام فرمایي وایي زه هغه ګټه اوس هم پیژنم چې ما لا د نبوت اعلان نه و کړی او مخکې به یې په ما باندې سلام او درود وي زه هغه ګټه اوس هم پیژنم.